بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 69 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایي وفائدة النعت تخصیص المنعوت ان كانا نکرتین نحو جاءني رجل عالم وتوضیحه ان كانا معرفتین نحو جاءني زيد الفاضل. وقد يكون لمجرد الثناء والمدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يكون للذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد يكون للتأكيد نحو نفخة واحدة. واعلم أن النكرة توصف بالجملة الخبرية نحو مررت برجل أبوه عالم أو قام أبوه. والمزمر لا يوصف ولا يوصف به. تیر درس کې دا خبره مونږه ذکر کړی و چې په دې فصل کې مصنف رحمه الله تعالی په توابعو کې لومبه تابع نعت یا صفت دا بیانوي، او په دې فصل کې بنیادی طور باندې مصنف رحمه الله تعالی د نعت یا د صفت متعلق سلور خبرې ذکر کړې دي. یو د نعت تعریف، دویم د نعت اقسام، دریم نمبر د نعت 15 فائدې، او سلورم نمبر مصنف رحمه الله تعالی یو فائده به ذکر کوي او په دغه فائده کې به 2 قاعدې بیانوي. په دې سلورو خبرو کې د صفت تعریف او د صفت اقسام دا مونږه په تیر درس کې ذکر کړی دي. مصنف رحمه الله تعالی دریم خبره دا ذکر کوي چې د نعت او د صفت راوړلو څه فائدې دي. نو صاحب کتاب د نعت 15 فائدې ذکر کړی دي. نو فرمایي وفائدة النعت تخصیص المنعوت ان كانا نکرتین. د صفت یو فائده دا ده چې دا په موصوف کې تخصیص پیدا کوي چې کله موصوف او صفت دواړه نکرې وي. د صفت لومبۍ فائده دا ده کچری موصوف او صفت یا منعوت او نعت دا دواړه نکری وي، نو بیا په د صفت په موصوف کې تخصیص پیدا کوي. د تخصیص مطلب دی احتمالات کمول، یا په نورو الفاظو کې مونږه داسې تعبیر وکړي چې کم شراکت دی نو د موصوف نه دغه شراکت کمول. مثلا که زه داسې ویم جاءني رجل چې ما ته یو سړی راغی، نو د رجل دا لفظ د ټولو سړو ته شامل دی. د رجل دا اطلاق دا د رجل په هر فرد باندې کیږي. بالفرض که زر کسان وي نو د رجل دا لفظ د زرو وانو سړو ته شامل دی. خو که زه داسې ویم جاءني رجل عالم، د رجل سره ما د عالم صفت راوړ چې ما ته عالم سړی راغی، نو اوس دلته عالم په دې رجل کې تخصیص پیدا کو. د کم غیر عالم احتمالاتو د رجل چې کم د عالم غیر ته شاملو
نو عالم د رجل نه دغه ټول احتمالات دا کم کړل. نو که په زرو کې 100 کسان عالمان وي نو اوس دا رجل دا لفظ دغه 100 کسانو ته شامل شو او دا 900 نور کم احتمالات دي نو دا ټول ختم کړل. نو دې ته تخصیص وای. نو د لومبۍ فائدې حاصل دا شو کچری موصوف او صفت دواړه نکرې وي نو په دغه وخت کې بیا صفت په موصوف کې تخصیص پیدا کوي، یعنی کم احتمالات دي دغه احتمالات ته کمی، چې کم شراکت دی نو دغه شراکت دا کمی. نو فرمایي وفائدة النعت تخصیص المنعوت، د صفت فائده دا ده چې دا په موصوف کې تخصیص پیدا کوي، خو کله ان کانا نکرتین کچری دا موصوف او صفت دواړه نکری وي. نحو جاءنی رجل عالم. دویمه فائده ذکر کوي وتوضیحه ان کانا معرفتین. کچری موصوف او صفت دواړه معرفي وي نو په دې صورت کې بیا دا صفت د موصوف وضاحت کوي. د توضیح مطلب دا دی چې کم اجمال له نو دغه اجمال دا ختمول، چې کم ابهام دی دغه ابهام لري کول، یا کم احتمالات دي دغه احتمالات ختمول، دیتا توضیح وي. نو مصنف فرمایي کچری موصوف او صفت دواړه معرفي وي نو په دغه وخت کې دا صفت بیا د موصوف وضاحت کوي. مثلا چې زه داسې ویمه جاءنی زیدو، چې ما ته زید راغی، نو اوس د زید دا لفظ دا هغې زید ته هم شامل دی چې کوم فاضل دی یعنی عالم دی، او کوم غیر عالم دی هغې زید ته هم شامل دی. مثلا یو محله ده په هغې کې د زید په نوم باندې 2 کسان دي، یو عالم دی او بل غیر عالم دی، یو فاضل دی بل غیر فاضل دی. او زه داسې ویم چې جاءنی زیدون، چې ما ته زید راغی، نو اوس په دې کې دواړه احتمالات دي. کم مخاطب دی د هغې په ذهن کې دا خبره هم راتلی شي کیدای شي د دې خوا ته عالم زید راغلی وي، فاضل زید راغلی وي، او دا احتمال پکې هم دی چې کم غیر فاضل دی هغه راغلی وي. نو اوس په دې زید کې اجمال دی، په دې کې ابهام دی، په دې کې د غیر فاضل او د فاضل دواړو احتمالات دي. خو که زه داسې ویمه چې جاءنی زیدون الفاضل، زما خواته چې کم فاضل زید دی کم عالم زید دی هغه راغی، نو دلته د فاضل د زید نه کم بل احتمالو د غیر فاضل والا هغه ته ختم کو. نو دلته فاضل ته د زید وضاحت وکړو، ته دې کې چې کم اجمال او کم ابهام هغه ته لري کو. نو دا دو صفت دویمه فایده ده. وتوضیحه د موصوف وضاحت کول. توضیحه کې دا ها ضمیر دا منعوت طرف ته راجع دی. وتوضیحه ان کان معرفتین کچری دواړه معرفه وي. نحو جاءنی زید الفاضل. وقد يكون لمجرد الثناء والمدح. درېمه فایده یې ذکر کوي چې کله کله صفت دا د تخصیص او د توضیح د پاره نه وي بلکې صرف او صرف د مدح او د ثنا د پاره وي، د چا د تعریف د بیانولو د پاره وي. او دا په هغه وخت کې وي چې کله مخاطب ته د مخکې معلوم وي چې په موصوف کې دا صفتونه شته دي. لکه د دې مثال ورکړی دی بسم الله الرحمن الرحیم. نو که مونږ داسې وایو چې بسم الله صرف د لفظ الله نوم ذکر کو، نو کم مخاطب دی کم مسلمان دی هغې ته د مخکې نه پته ده چې الله دا رحمان هم دی او رحیم هم دی. نو که بالفرض مونږ د الله سره رحمان او رحیم ذکر هم نکو، خو بیا هم مخاطب ته دې خبر علم دی چې د الله ذات دا رحمان هم دی او رحیم هم دی. خو که مونږ د الله سره دا دواړه صفتونه ذکر کو رحمان او رحیم،
نو دا د تخصیص د پاره هم نه دی او د توضیح د پاره هم نه دی، بلکې دا صرف د مدح او د ثنا د پاره دی. د الله پاک تعریف کو مونږ په دې الفاظو سره چې الله پاک رحمان هم دی او رحیم هم دی. او څلورم نمبر فائدې ذکر کوي وقد یکون للذم، او کله کله دا صفت دا د مذمت د پاره وي. دا هم په هغه صورت کې وي چې کله مخاطب ته د مخکې نه علم وي چې په موصوف کې دا بد صفت موجود دی. لکه زه داسې ویمه شیطان، الشیطان، نو کوم مخاطب د ټولو ته پته ده چې د شیطان هغه مردود دی، هغه رجیم دی، دا رټلی شوی دی. نو که زه دې سره د رجیم دا لفظ ذکر کم او که ذکر نه کم، مخاطب ته د مخکې نه پته ده، خو چې زه سره د شیطان سره د الرجیم لفظ ذکر کوم نو دا زه د هغې د مذمت دپاره ذکر کوم چې دا شیطان دا رټلی شوی دی، دا مردود دی. نو خلاصه دا شوه که چرې مخاطب ته علم نه وي د موصوف کې چې کم صفت دی د هغې علم ورته نه وي او مونږ دغه صفت ذکر کو، نو په دغه ټیم کې به دا صفت دا د توضیح دپاره وي. لکه څنګه چې مونږ مثال ذکر کړو جاءني زید الفاضل. او که چرې مخاطب ته د مخکې نه علم وي چې په موصوف کې دا صفت شته، یعنی دا ښه صفت پکې شته یا پکې دا بد صفت شته، او مونږ بیا ذکر کو نو چې دا ښه صفت مونږ ذکر کو نو دا به د مدح او د ثنا دپاره وي، او که دا بد صفت مونږ مخاطب ته ذکر کو نو دا به بیا د مذمت دپاره وي. او پنځم نمبر مصنف فرمایي وقد یکون للتاکید نحو نفخة واحدة، چې د نعت پنځمه فایده دا ده چې کله کله دا صفت دا د تاکید دپاره هم راوړی شي. دا به په هغه صورت کې به صفت د تاکید دپاره وي چې کله د موصوف او د صفت یو معنی وي. موصوف چې په کومه معنی باندې دلالت کوي، صفت هم په هغه معنی باندې دلالت کوي. او تاکید مطلب دا دی چې یو خبره هغې له زور ورکول، یو خبره مضبوطول. نو په موصوف کې چې کومه معنی ده هغه معنی باندې صفت هم دلالت کوي. په موصوف کې چې کومه معنی ده نو صفت هغه معنی مضبوطی، پخی، نو دې ته څه وایي؟ تاکید وایي. لکه د دې مثال ورکړی دی نفخة واحدة. نو نفخه دا د دې معنی ده یو پیر پوک وهل. نو په نفختون کې چې دا کومه تا ده نو دا په وحدت باندې دلالت کوي، دا په یووالي باندې دلالت کوي. نو په دې کې د یووالي معنی پرته ده، خو دا واحدتون لفظ دا ته د نفختون د تاکید دپاره راغلی دی، ځکه چې نفختون کې هم د یووالي معنی پرته ده او واحدتون خو هم یو ته وایي. نو د واحدتون صفت دا دلته د څه دپاره راغلی دی؟ د تاکید دپاره راغلی دی. نو په دې عبارت کې مصنف رحمه الله تعالی د صفت 15 فائدې ذکر کړي. یو دا تخصیص المنعوت، دویم نمبر توضیح المنعوت، او دریم نمبر د ثنا او د تعریف د پاره راتلل، څلورم نمبر د مذمت د پاره راتلل، او پنځم نمبر د تاکید د پاره راتلل. بیا مصنف رحمه الله تعالی فرمائی وعلم ان النکرة توصف بالجملة الخبریة نحو مررت برجل ابوه عالم او قام ابوه والمزمر لا يوصف ولا يوصف به. په دې عبارت کې مصنف رحمه الله تعالی دو قاعدې ذکر کړي. یو قاعده دا ده چې د نکرې صفت دا جمله خبریه هم راوړلی شي. د نکرې چې کوم صفت دی نو څنګه چې دا مفرد راوړی شي او مفرد راوړل دا اصل دی، دغه شانتې د نکرې صفت دا جمله خبریه هم کیدی شي. او جمله خبریه عام ده، جمله اسمیه او جمله فعلیه. نو د نکرې صفت دا جمله خبریه هم کیدی شي او جمله فعلیه دا هم کیدی شي. خو په دې صورت کې چونکې د صفت او د موصوف په خپل منځ کې ربط وي، په خپل منځ کې مضبوط تعلق وي، نو چې کله د نکرې صفت دا جمله خبریه وي، که جمله اسمیه وي او که جمله فعلیه وي،
نو جمله ځان له مستقل سیز دی. نو تدې چې کله دا جمله دا د موصوف د پاره صفت جوړیږي نو په دې کې به بیا یو عائد ضرورت دی، یو رابط ضرورت دی چې په هغې عائد سره د موصوف او د صفت دا په خپل منځ کې څه کېږي؟ یو ځای کېږي. نو مصنف رحمه الله تعالی فرمایي وعلم ته ځان په دې خبره باندې پوهه کا ان النکرة چې یقینا نکره توصفو دا موصوف کیږي یا تدې صفت راوړی شي بالجمله الخبریه په جمله خبریه سره، او بیا دغه جمله خبریه دا فعلیه هم کېدی شي او اسمیه هم کېدی شي. نو لومبی مصنف رحمه الله تعالی د جمله اسمیه مثال ذکر کړی دی چې جمله اسمیه د نکرې صفت جوړ شوی دی. مثال دی مررت برجل ابوه عالم. نو په دې جمله کې دا رجل نکره دا موصوف ده او دا ابوه عالم دا ځان له جمله اسمیه ده او دا صفت جوړیږي د رجل موصوف ده پر ابوه دا مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده او عالم دا خبر دی. نو ابوه عالم دا جمله اسمیه ده ځکه چې د مبتدا او خبر نه چې کومه جمله جوړه شي نو دا جمله اسمیه وي. نو ابوه عالم دا جمله اسمیه دا صفت دی د رجل موصوف د پاره او مونږ دا ویلو چې جمله خبریه مستقل دی نو د موصوف او د صفت په منځ کې ربط وي. نو دلته ربط په د ابوه کې د ها ضمیر دی. د ها ضمیر دا راجع د چاته؟ رجل ته. نو مررتو زه تیر شم برجلین په داسې سړي باندې ابوه چې د دغې سړي پلار عالمو. دویم مثال ذکر کړی دی د جمله فعلیه چې صفت جمله فعلیه وي. نو د دې مثال دی مررتو برجلین قام ابوه. مررت برجل قام ابوه دا قام ابوه عطب دی په ابوه عالمون باندې. نو اوس به مونږ د ابوه عالمون زیاده قام ابوه راوړو نو جمله به داسې شي مررت برجل قام ابوه. نو دا رجلین دا موصوف دی او دا قام ابوه دا جمله فعلیه دا قام فعل او ابوه مضاف مضاف الیه دا ولا فاعل او بیا دا جمله دا صفت جوړیږي د رجلین موصوف د پاره. او په دې جمله کې چې کم د ربط دی یا کم عائد دی نو دا په دې ابوه کې د ها ضمیر دی او د ها ضمیر دا راجع دی چاته؟ رجلین طرف ته. نو دې ضمیر د موصوف او صفت په خپل منځ کې څه کړي دي؟ یو ځای کړي دي. نو په دې عبارت کې مصنف رحمه الله تعالی دا قاعده ذکر کړه چې کله کله نکره تدې صفت راوړی شي په جمله خبریه سره او جمله خبریه بیا عام ده. جمله اسمیه هم کېدی شي او جمله فعلیه هم کېدی شي. د جمله اسمیه مثال مررت برجل ابوه عالم. د ابوه عالم جمله اسمیه ده او د جمله فعلیه مثال مررت برجل قام ابوه. د قام ابوه جمله فعلیه ده. دویمه قاعده مصنف رحمه الله تعالی دا ذکر کوي والمزمر لا یوصف ولا یوصف به. والمزمر لا یوصف چې ضمیر دا نه موصوف جوړېدی شي ولا یوصف به او نه په دې سره صفت راوړی شي. مطلب دا دی چې ضمیر نه موصوف جوړېدی شي او نه صفت جوړېدی شي. ضمیر موصوف ځکه نشي جوړېدلی چې کم د متکلم او د مخاطب ضمایر دی یعنی انا نحن او د مخاطب ضمایر انت انتما انتم انت انتما انتن. نو دا اعرف المعارف دی. په ضمایرو کې د متکلم او د مخاطب ضمایر دا اعرف المعارف دی یعنی په معرفه کې د ټولو نه زیات معرفه په معرفه کې د ټولو نه زیات کم تعین دی پکې. نو هغه د متکلم او د مخاطب په ضمایر کې کته دي چې انا نحن دا خو بالکل متعین انا زه اس قسمه ابهام پکې نشته لري. اعرف المعارف دی یا نحن مونږه نو دا هم اعرف المعارف دی یا انت انتما انتم انت. نو د متکلم او د مخاطب کم ضمایر دي نو دا اعرف المعارف دی.
او مونږ دا ویلیو چې کله د معرفي صفت راوړی شي نو هغه د توضیح او د وضاحت دپاره راوړی شي چې په دې معرفه کې کم ابهام دی کم اجمال دی نو دغه ابهام او د اجمال دا تی لرې کړی شي. نو چونکې په دې کې خو ابهام شته دی نه دا په خپله واضح دي نو دې وجې نه دا موصوف نشي جوړېدلی او کم د غایب ضمایر دي نو هغه په دې دواړو باندې محمول دی یعنی څنګه چې د متکلم او د مخاطب کم ضمایر دي هغه موصوف نشي جوړېدلی نو د هغې د مطابقت د وجې نه د موافقت د وجې نه کم د غایب ضمایر دي نو هغه هم موصوف نشي جوړېدلی او ضمایر صفت ځکه نشي جوړېدلی چې ضمایر دا په ذات باندې دلالت کوي او کم صفت دی نو په هغې کې صفتي معنی وي او کم ضمایر دی نو په دې کې صفتي معنی نشته دی بلکې دا ضمایر دا په ذات باندې دلالت کوي نو دې وجې نه مصنف فرمایي والمضمر لا یوصف چې کم ضمایر دی نو دا موصوف نشي جوړېدلی د دې صفت نشي راوړی ولا یوصف به او نه په دې سره صفت راوړی شي یعنی نه موصوف جوړېدی شي او نه صفت جوړېدی شي. نو دا خو په توابعو کې لومبی تابع مونږ ذکر کو هغه دی صفت او د صفت مونږ دوه قسمونه ذکر کړل یو دی صفت بحال الموصوف او دویم دی صفت بحال متعلق الموصوف. نو د موصوف او د صفت اعراب دا به یو شان دی که موصوف مرفوع وي نو صفت به هم مرفوع وي که موصوف منصوب وي نو صفت به هم منصوب وي او که موصوف مجرور وي نو صفت به هم مجرور وي. بیا مصنف رحمه الله تعالی په توابعو کې دویم تابع ذکر کوي نو فرمایي فصل العطف بالحروف تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة ويسمى عطف النسق وشرطه أن يكون بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وسيأتي ذكرها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى نحو قام زيد وعمر تر د اخیره پورې. نو په دې فصل کې مصنف رحمه الله تعالی په توابعو کې دویم تابع دا ذکر کوي او مصنف رحمه الله تعالی په دویم نمبر باندې عطف بالحروف ذکر کوي. په دې فصل کې صاحب کتاب ته دې متعلق درې بنیادی خبرې ذکر کوي. یو د عطف بالحروف تعریف، دویم ته دې شرط او دریم نمبر ته دې متعلق مختلف مسائل دا به مصنف ان شاء الله تعالی ذکر کوي. نو لومبۍ خبره مصنف د عطف بالحروف تعریف ذکر کړی دی په دې الفاظو سره چې العطف بالحروف تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة. چې عطف بالحروف دا به مونږه هغې تابع ته وایو. ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه چې کوم څیز نسبت مطبوع ته شوی دی د مطبوع طرف ته چې کوم څیز منسوب کړی شوی دی نو د هغې څیز نسبت دا تابع ته هم کړی شوی وي. عطف بالحروف دا به مونږه هغې تابع ته وایو چې مطبوع ته کم نسبت شوی دی نو بعینه هغه نسبت تابع ته هم شوی وي. او بل اهمه خبره کوي وکلاهما مقصودان بتلک النسبه او ته دغې نسبت نه دواړه مقصود وي چې څنګه ته مطبوع مقصود وي نو دغه شانتي ته دغې نسبت نه تابع هم مقصود وي. مونږ ته دې مثال ذکر کوو نو ان شاء الله تعالی په مثال سره به دا خبره نور هم واضح شي. ته دې مثال مصنف ذکر کړی دی قام زید وعمر چې زید او عمر د دواړه ودرېدل. نو دلته د عمرون دیتا عطف بالحرف وی او دلته د فائدې په طور باندې دا خبره مونږ ذکر کو
چې د دې حرف عطف نه دا وروستو چې کوم لفظ دی دې ته به مونږه معطوف وایو. عطف بالحرف معطوف. او ته دې حرف عطف نه مخکې چې کوم لفظ دی نو دې ته معطوف علی وای. نو په اسان الفاظو سره مونږ داسې وایو چې کوم نسبت معطوف علی ته شوی دی نو دغه نسبت معطوف ته هم شوی دی. او څنګه چې ته دغه نسبت نه مقصود معطوف علی ده نو دغه شانتي مقصود معطوف هم دی. اوس په دې مثال باندې مونږ غور کوو. قام زید و عمرو، په دې کې دا زیدون دا معطوف علی دی او دا عمر معطوف دی. نو چې کم نسبت زید ته شوی دی نو هغه نسبت عمر ته هم شوی دی. زید ته د ودرېدو نسبت شوی دی چې زید ودرېد. د بعینه دغه نسبت عمر ته هم شوی دی. معنی دا ده چې زید هم ودرېد او عمر هم ودرېد. څنګه چې دا قامه په زید باندې داخل دی نو دغه شانتي دا قامه دا په عمر باندې هم داخل دی. نو دواړو طرف ته نسبت شوی. کم نسبت چې مطبوع یعنی معطوف علی ته شوی دی نو هم هغه نسبت معطوف یعنی تابع ته هم شوی دی او دواړه مقصود دي. ځکه چې متکلم دا ویل غواړي چې زید هم ودرېد او عمر هم ودرېد. د دواړو ودرېدل دا متکلم بیانوي. نو دواړه مقصود دي ته دې نسبت نه. یو بل مثال مونږ ذکر کو د قامه په ځای مونږ ضربه راوړو چې ضربه زید و عمر، چې زید او عمر دواړه والو کړل. نو دلته دا کم ضرب دی نو ته دې چې نسبت څنګه زید ته شوی دی دقه شانتي عمر تم شوی دی چې زید او عمر دواړو والو کړل او دواړه د متکلم مقصود هم دي. متکلم دا ویل غواړي چې زید او عمر دواړو وال کړي دي. نو فرمای العطف بالحروف چې عطف بالحروف تابع دا داسې تابع دی ينسب الیه چې نسبت کړی شوی وي الیه د تابع طرف ته. ما د هغې څیز نسب الی مطبوعه چې د هغې نسبت کړی شوی وي ته دې تابع د مطبوع طرف ته. او دا خبره مونږ ذکر کړه او مصنف به دا خبره هم ذکر کوي چې د دې عطف بالحروف دپاره دا شرط دی چې مطبوع او د تابع په منځ کې حرف عطف وي. نو د حرف عطف نه چې کم مخکې لفظ دی دې ته به مونږ معطوف علی وایو او د حرف عطف نه چې کم وروستو لفظ دی نو دې ته به مونږ معطوف وایو. نو چې کم نسبت معطوف علی ته شوی نو هغه نسبت به چا ته شوی معطوف ته به هم شوی. وکلاهما مقصودان بتلک النسبه، او دا دواړه یعنی مطبوع او تابع یا معطوف علی او معطوف دا دواړه به مقصود وي ته دې نسبت نه. په دې قید سره وکلاهما مقصودان بتلک النسبه د عطف بالحروف دا کم تعریف دی نو ته دې نه صفت هم ووت، عطف بیان هم تی ووت، تاکید هم تی ووت او بدل تی هم ووت. ځکه چې په صفت کې په عطف بیان کې او په تاکید کې چې کم مقصود وي نو هغه موصوف وي، په هغې کې چې کم مقصود وي نو هغه صرف مطبوع وي. دا کم تابع دی صفت عطف بیان او تاکید دا مقصود نوي او کم تابع بدل لی نو په هغې کې مقصود صرف بدل وي او کم مطبوع دی یعنی مبدل منه د هغې ذکر صرف د تمهید دپاره وي. خو چې کم عطف بالحروف دی نو په دې کې معطوف علی او معطوف د دواړه مقصود وي. نو چې دا اهم خبره دا هم زمونږ په ذهن کې وي. بیا فرمایي ویسمى عطف النسق، او دیتا عطف نسق هم وی. د عطف بالحروف ته څه وی؟ عطف النسق. د نسق یو معنی ده برابرېدل، چونکې په عطف بالحروف کې معطوف علی او معطوف دواړه په اعرابو کې برابر وي. که معطوف علی مرفوع وي نو معطوف به هم مرفوع وي، که معطوف علی منصوب وي نو تابع به هم یعنی معطوف به هم منصوب وي، او که معطوف علی مجرور وي نو کم معطوف دی نو دا به هم مجرور وي. نو دواړه په اعرابو کې برابر دي. نو دې وجه نه دې ته څه وایي؟ عطف النسق.
او دویمه وجه دا ده چې دا دواړه یعنی معطوف علی او معطوف دواړه برابر دي په نسبت کې چې کم نسبت معطوف علی ته شوی دی نو بعینه هغه نسبت معطوف ته شوی دی نو دی وجه نه د دواړو ته عطف نسق وای چې دا دواړه په اعرابو کې برابر دي او په نسبت کې برابر دي. دویمه معنی ده د نسق ترتیب ورکول. نو چونکې په حروف عاطفو کې بعض حروف داسې دي چې هغه د ترتیب د پاره راځي. مثلا کومه داسې وایو جاءني زید فعمر ثم بکر چې ماته زید راغی د زید نه بعد عمر راغی او د عمر نه بعد بیا څوک راغی بکر راغی. نو دلته د فا د ترتیب د پاره راغله چې لومبه زید راغی او زید پسې عمر راغی او دغه شان دي د ثم هم د ترتیب د پاره راغلی ده چې د عمر نه وروسته بیا بکر راغی. نو چونکې بعض حروف عاطفه د ترتیب د پاره راځي نو دی وجه نه دیته عطف نسق وای. ويسمى عطف النسق او د عطف بالحروف ته عطف النسق هم وای. وذویمه خبره کوي وشرطه ان يكون بينه وبين متبوعه احد حروف العطف. او د عطف بالحروف د پاره شرط داده ان يكون بينه چې د تابع په منځ کې وبين متبوعه او د تابع چې کم متبوع دی نو تدې په منځ کې د حروف عاطفو نه یو حرف وي. او دا خبره مونږه ذکر کړه چې دلته د متبوع کم نوم دی نو هغه ته به مونږه معطوف علی وایو. د وو حرف عطف نه چې کم مخکې لفظ دی ته به معطوف علی وایو او د حرف عطف نه وروستو چې کم لفظ دی ته به معطوف وایو. نو د معطوف علی او د معطوف په منځ کې به خامخا حرف عطف وي. نو دا تدې د پاره شرط دی. عطف بالحروف د پاره شرط داده چې د معطوف علی او د معطوف یا د متبوع او د تابع په منځ کې به حرف عطف وي. او کم حروف عاطفه دي نو مصنف رحمه الله تعالی فرمایي چې د هغې ذکر دا به ان شاء الله تعالی کم قسم ثالث دی یعنی حروف نو په هغې کې به مونږ په هغې باندې بحث کوو. وو فا ثم حتی اما او ام لا بل لکن د ټول حروف دا د عطف د پاره راځي. نو مصنف رحمه الله تعالی الته به تفصیلات ذکر کوي خو دلته به دا خبره مونږه یاد ساتو چې د معطوف علی او د معطوف په منځ کې به وو حرف عطف وي. نو دای دویمه خبره ذکر کړه وشرطه ان يكون بينه وبين متبوعه احد حروف العطف وسياتي ذكرها في القسم الثالث ان شاء الله تعالی نحو قام زيد وعمر. نو دای مثال ذکر کړی دی. نو دا اوسو عطف بالحروف دی. دا عمر عطف بالحرف دی او کم نسبت چې زید ته شوی دی معطوف علی ته نو هغه نسبت عمر ته شوی دی او دواړه مقصود دي د نسبت نه. یو ځل بیا مونږه دا کم سبق وایو نو تدې ترجمه ذکر کو دا کم مثالونه دي نو ان شاء الله تعالی تدې ترکیب به هم ذکر کو. نو مصنف فرمایي وفائده النعت تخصيص المنعوت ان كان نکرتين. او د نعت یعنی د صفت پیدا دا ده چې دا په منعوت یعنی موصوف کې تخصیص پیدا کوي چې کله دا دواړه سوي نکرې وي. د وفائده النعت تخصیص المنعوت دا جزا ده ان کان نکرتین دا ولا شرط یعنی کچری دواړه نکری وي موصوف او صفت نو دې صورت کې به بیا د صفت په موصوف کې تخصیص پیدا کوي. مثال سره جاءني رجل عالم دا کانا نکرتین کانا دا فعل ناقص دی او دا الف ضمیر دا تدې د پاره اسم دی او دا نکرتین دا تدې د پاره خبر دی. د فعل ناقص کم خبر وي هغه منصوب وي او دلته نکرتین دا چونکه تسنیه ده نو تدې حالت نسبی ده په یا ما قبل فتح سره. نحو جاءني رجل عالم جاء فعل نون وقایا او دا یا ضمیر دا مفعول به ده. رجل دا موصوف ده او عالم دا تدې لپاره صفت ده نو دا فاعل ده د جاء لپاره. وتوضيحه ان كان معرفتين نحو جاءني زيد الفاضل. او نعت د موصوف وضاحت کوي کچری دواړه سوي معرفي وي نو دا کانا معرفتین تدې ترکیب د کانا نکرتین پشانت دی. جاءني زيد الفاضل نو جاء فعل نون وقایا دا یا ضمیر دا مفعول به دی او دا زید
دا ولا فاعل او دا الفاضل دا د زید د پاره صفت دی د موصوف او د صفت اعراب یو شان دی دواړه مرفوع دي. وقد يكون لمجرد الثناء والمدح او کله کله دا صفت دا د ثنا او د مدح د پاره وي صرف مجرد معنی ده صرف. نحو بسم الله الرحمن الرحیم نو ته دې ترکیب داسې ده با حرف جار او اسم مضاف. الله هي دا موصوف ده او الرحمن صفت اول الرحیم دای صفت ثانی ده. نو موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر دا مضاف الیہ ده د اسم مضاف د پاره. بیا مضاف الیہ دا مجرور ده د با جار د پاره او جار مجرور دا متعلق ده په ابتدئو فعل پوری یا په اشرعو فعل پوری. نو اشرعو یا ابتدئو فعل او انا ضمیر پکې فاعل له. نو ابتدئو یا اشرعو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا جملہ فعلیہ خبریہ شوا. وقد يكون للذم او کله کله دا صفت د مذمت د پاره وی لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو اعوذ دا فعل و فاعل له. اعوذ فعل او انا ضمیر مستتر دا پکې فاعل له با حرف جار او الله دا مجرور جار مجرور متعلق ده په اعوذ فعل پوره. من حرف جار او الشیطان دا موصوف ده الرجیم ولا صفت ده. نو موصوف صفت دا مجرور ده د من جار د پاره او جار مجرور متعلق ده په اعوذ فعل پوره. نو دا هم جمله فعلیه ده. وقد يكون للتاکید او کله کله دا صفت د تاکید د پاره وی لکه نفخه واحده. نو نفخه موصوف ده او واحده دا ولا صفت ده. واعلم ان النکره توصف بالجمله الخبريه چې نکره د دې صفت راوړې شي په جمله خبریه سره. نحو مررت برجل ابوه عالم. مررت دا فعل و فاعل با حرف جار رجل موصوف او ابوه مضاف الیه دا مبتدا ده. ابو دا مرفوع ده په و سره ځکه چې دا د اسماء سته مکبرونه ده. نو ابوه مضاف الیه مبتدا او عالم دا خبر ده مرفوع ده په ضمه سره. نو مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه شوا او دا بیا صفت جوړیږي د رجلین موصوف د پاره او موصوف صفت دا مجرور ده با جار د پاره او جار مجرور متعلق ده په مررتو فعل پوری. او دا قام ابوه دا عطف ده په ابوه عالمون باندې. دا قام ابوه دا عطف ده په ابوه عالمون باندې. او اوس مونږ ته دې ذکر وکړو چې کم نسبت معطوف علیه ته شوی وي نو هغه نسبت دا بچاته شوی معطوف ته بشوي. نو ابوه عالمون ته نسبت څه شوی دی چې مررتو برجلین. نو هم دغه نسبت دا چاته شوی دی د قام ابوه ته. نو مررتو برجلین ابوه عالمون معنی دار چې زه تیر شم په داسې سړي باندې چې د هغې پلار عالم دی. نو اوس ابوه عالمون دی زیله به موږ قام ابوه راوړو. نو معنی به دا چې زه تیر شم په داسې سړي باندې قام ابوه چې د هغې پلار ولاړ دی. نو مررتو فعل و فاعل با حرف جار رجل موصوف او قام فعل او ابوه مضاف الیه دا فاعل له. لہذا دا جمله فعلیه شو او دا بیا صفت جوړیږي د رجل موصوف د پاره او موصوف صفت دا مجرور دی د با جار د پاره او جار مجرور متعلق دی د مررتو فعل پوری. او دا ابوه دا فاعل او فاعل هم مرفوع په مرفوعاتو کې او دلته دا مرفوع دی په وو سره ځکه چې دا د اسماء ستهونه دی. بیا فرمایي والمزمر لا يوصف ولا يوصف به چې کوم ضمیر د نو دا نه موصوف جوړې دی شي او نه صفت جوړې دی شي نه په دې سره د یو څه صفت راوړې شي. بیا فرمایي فصل العطف بالحروف تابع ينسب اليه ما نسب الى متبوعه. عطف بالحروف دا داسې تابع دی چې د دې طرف ته د هغې څیز نسبت کولی شي چې د کوم څیز نسبت د دې تابع منصوب د دې تابع متبوع طرف ته کوم نسبت کړی شوی وي. وکلاهما مقصودان بتلک النسبت. وکلاهما یعنی دا تابع او متبوع دواړه دا مقصود وي ته دغې نسبت نه. ويسمى عطف النسق او د عطف بالحروف ته عطف نسق هم وي. وشرطه او ته دې دپاره شرط دا دی ان یکون بینه چې د دې په منځ کې یعنی دا کم تابع دی او وبین مطبوعه او ته دې تابع چې کم مطبوع دی یعنی معطوف علی او د معطوف ته دې دپاره شرط دا دی چې د دې په منځ کې څه وي احد حروف العطف د حروف عاطفونه پکې یو حرف وي.
وسيأتي ذکرها فی القسم الثالث ان شاء الله تعالی. او ته د حروفو کم ذکر دی نو دا به ان شاء الله تعالی چې کم دریم قسم دی د حروفو کم بحث دی نو مصنف وایي چې الته به راځي په د ذکرها کې د ها ضمیر د حروف طرف ته راځي دی چې کم د غیر ذوی العقول جمع ده نو د هغې صفت هم واحد مؤنث راوړی شي او هغې ته د واحد مؤنث کم ضمیر دی نو هغه هم راجع کیږي نو دلته د ها ضمیر د حروفو ته راځي دی. نحو قام زید و عمرو نو قام فعل او دا زید دا ولا فاعل له او دا زید دا معطوف علی دی و حرف عطف او دا عمرو عطف دی بچا باندې په زید باندې نو څنګه چې زید د قامه د لپاره فاعل جوړیږي دغه شانتي دا عمرو هم فاعل جوړیږي د چا لپاره قامه د لپاره او د معطوف علی د معطوف اعراب به هم یو شانتي نو څنګه چې زیدون مرفوع دی نو دغه شانتي دا عمرو دا هم مرفوع دی. ان شاء الله تعالی کم آینده درس دی نو مصنف چې د معطوف علی او د معطوف نور کم مسائل ذکر کوي نو ان شاء الله تعالی دغه به مونږ بیانو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.